السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان سمیع اور آج جو ہے ہم یونیورسٹی کے میوزیم عبدالولی خان یونیورسٹی کے میوزیم میں کھڑے ہیں اور اوپن ڈے کے لحاظ سے جو ہے ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ اس ایونٹ کا جو ہے مین مقصد کیا ہے، کیوں معلوم اس طرح ہے نا؟ جی بالکل، تو چلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا نن اوپن ډے چې تاسو ارینج کړی دا د دې څه مقصد دی؟ اوپن ډے دا دی چې اور گیټس آر اوپن ټو ایوری ون. مونږ پبلک له دا اپارچونیټي ورکو چې راشئ زمونږ یونیورسټي ووینئ، زمونږ ډیپارټمنټس ووینئ، زمونږ ریسرچ لیبز ووینئ، زمونږ هاسټلي ووینئ، مونږ کم فیسیلیټي سټوډنټس له ورکو هغه ووینئ. ستاسو که څه کوېسچنز وي د ایډمیشن لحاظ سره یا زمونږ د فاینانشل ایډ چې مونږ کم سکالرشپس ورکو یا نور د اکیډمیک ریلیټډ څه کوېسچن ریسرچ ایریاز، نو هغې دپاره زمونږ هر ډیپارټمنټ خپل سټال لګولی دی. خلک راتلی شي، د هغوی پیرنټس راتلی شي او هغوی چې دی خپل څه قسم انفارمیشن پکار یا چونکې نن ډېر زیات خلک راغلي وو او دا یو ډېر سکسسفل ایونټ و، نو مونږ ګورو چې مونږ یو بل اوپن ډے هم وکړو او هغوی ته مونږ انویټیشن ورکوو ایډوانس کې چې راشئ زمونږ یونیورسټي ووینئ. د اوپن ډے کې څومره خلکو څومره سټوډنټانو ایډمیشن کړی دی؟ مونږ چې دی یو هیلپ ډیسک لګولی دی، هغې کې زمونږ سټوډنټس ناست دي، د بینک ریپرزنټیټیو هم ناست دي، نو آن د سپاټس مونږ خلکو له ایډمیشن کوو. مونږ خو اوس سټیټسټکس نه دي کتلي بټ اټ واز ا ویری بیزي ډے، نو زما خیال دی چې مور دین 300 اسٹوڈنٹس چې دی هغوی له به مونږ ایڈمیشنس کړي. نور وعلیکم السلام. اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ صبا نور علی. اچھا صبا نور علی، آپ ہمیں بتا سکتی ہیں اوپن ڈے کے بارے میں کہ ہاں یہاں پر بہت امپورٹنٹ ڈے ہے. یہاں پر فیملیز آئی ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اسکول کے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں اور اسکول کے اسٹوڈنٹس، کالج کے اسٹوڈنٹس آئے ہیں یہاں پر ہمارے پاس سوسائٹیز جوائن کریں، ہم ان کو گائیڈ کریں کہ ایڈمیشن کیسے کرنا ہے اور کہ ہماری ایک. وعلیکم السلام. ستاسو څه نوم دی او کوم ځای نه راغلی؟ زما نوم سمین دی. زه د انټرنیشنل اسلام یونیورسټۍ نه ما LLB آنرز شیرین لا کړی او دلته اوس په عبدالولی خان یونیورسټۍ کې زه ډیمونسټریټر یم. د اسلامیک سټډي د ډیپارټمنټ طرف نه موږ دلته سټال لګولی دی او د هغې سټال چې کوم څنګه تاسو ووایي د هغې مدعا زمونږ دا وه چې یو تعارفي نشست وشي او داسې زمونږ په اسلامیک یونیورسټۍ کې به هم کلچر ویک په نوم باندې دا به پروګرام به کېده نن، او ما ته اندازه ولګی چې هرې فیکلټۍ خپل صحیح تعارف او شناخت کړی. صحیح. تاسو سټوډنټانو ته څه میسج ورکول غواړئ؟ زه دا وایم چې زه دلته چې ما څونه وخت تېر کړ نو یو د دې ځای د یونیورسټۍ په حوالې سره زه ډېر زیات مطمئن یم. لکه د بهر دنیا کې زما ته دونه اندازه نه وه چې دلته څومره د ټیچینګ سټاف او څومره زمونږ ایډمنسټریشن دی او هغوی څومره کوآپریټیو دي، نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم، ډېر مطمئن یم او زه د خپلې علاقې او د کوم ځای نه چې زما د اواز چاته رسي زه وایم چې ستاسو خپلو بچو ته لومبنۍ په یونیورسټیو کې د عبدالولی خان یونیورسټي ته تاسو راولئ، نو دلته به سړي ګروت وشي او صحیح به د هغې پرورش هم وشي او د نالج په حوالې سره، تربیت په حوالې سره ډېر ښکلی خلک دی، ډېر ښکلی ماحول دی، ډېر مطمئن یم زه دې نه. زما نوم محسن فضل دی او زه عبدالولی خان یونیورسٹی کې امپلای یم. جی میم، د اوپن ډے حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ؟ د اوپن ډے حوالې سره زه دا وایم چې اوس موږ نوي ایډمیشن ارګنایز کړي دي. موږ وایو چې نوي سټوډنټس راشي ایډمیشن وکړي او خاص کر اوپن ډے موږ دې لپاره ارګنایز کړی وه چې سټوډنټس راشي لږ انټرټینمنټ ریکریشنل ایکټیویټي دپاره چې لږ ماحول وویني، یونیورسټي وویني، نوي ایډمیشن وکړي، فیسیلیټیز وویني. ټول څه په خپله باندې پته ده چې کرونا ده، بالکل خلک یو ځای ته هم نه ځي، خو بیا موږ د دې ټولو خلکو هم ښه شکریه ادا کوو او د دې خپل تمام ارګنایزر هم چې هغوی زموږ سره دومره هیلپ وکړو او دا دومره خلک. کوم سټوډنټ چې ایبسنټ دي د هغوی دپاره څه میسج دی ستاسو؟ کم سټوډنټ چې ایبسنټ دی هغوی دپاره زموږ دا میسج دی چې لاول خو هغوی ټولو له پکار وو چې بالکل راغلي وو، دا ایکټیویټي انجوای کړې وه چې څه نوې لرننګ یې شوی و په دغه ایکسپیرینس کې او څه به یې لیدلي وو. هغې نه علاوه زموږ خپل هم ډېر زیات سټوډنټ ایبسنټ دي، خو لکه که څه مصروفیاتو د وجې نه وي راغلي هغه ځان له خبر ده، خو که هسې څوک نه راغلي د کرونا د وجې نه نو لکه دا صحیح خبره نه ده، ځکه چې کرونا داسې دغه نه دی چې لکه مونږ به بس یاریږو کور کې به ناست یو. مونږ له پکار دي چې د هر یو څیز خیال وساتو، SOPs فالو کړو او چې کوم ځای کې څه قسمه ایکټیویټي وي سم وي هغې له ځو، هغه انجوای کړو، هغې نه ځان پوه کړو چې زموږ لرننګ کې لږ اضافه وشي. ډېره مننه میم، تھینک یو سو مچ.
علیکم. وعلیکم السلام. خپل نوم راته ووایو د کوم ځای نه راغلی؟ زما نوم اعزاز دی او عبدالولی یونیورسٹی کې د بی بی اے ډیپارټمنٹ سټوډنټ یم او د کاټلنګ سره تعلق ساتم. نن د اوپن ډے حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ؟ اوپن ډے چې کوم دا د عبدالولی یونیورسٹی یو ډېر ښه سټیپ واخیسته. ډېره د ویاړ خبره ده چې عبدالولی یونیورسٹی نن کوم آغاز وکړه دا چې کوم زمونږ د سیکنډ ایئر سټوډنټان د اف ای سی نه پس چې کوم فارغه شي هغوی به یونیورسټۍ ته د ایډمیشنو دپاره راځي. نو هغوی ته بیسک دا د ښولو دپاره دي چې تاسو بس دلته د یونیورسټۍ کې موږ سره کم کم ډیپارټمنټ دي او څه موږ دلته څه اکټیویټیز کې دلته سوسایټیز والا دي دلته چې کم دغه دي ټول سټالز لګېدلي وو ټولو ډیپارټمنټ دلته حصه کړې وه. مخکې خو به داسې سره چې بس موږ به د کور نه یو ډیسایډ وکړو چې مطلب لا کې ایډمیشن کول دي بی بی اے کې ایډمیشن کول دي چند شپږو اته ډیپارټمنټ چې کوم دي نو هغه موږ ته یاد و چې دا ډیپارټمنټ دي دلته په یونیورسټو کې هغې ته موږ مطلب اپلای کوو. خو چې نن سټوډنټان راغله دلته هغوی دلته وکتل دلته تقریبا 66 ډیپارټمنټ دي ډفرنټ ډیپارټمنټ ټولو ډیپارټمنټ خپل سټالز لګولي خپل سټوډنټان چې کوم دي دلته دا کیدای شي فیوچر کاونسلینګ یې ولا وکړو کیر یې ولا وکړو ورته چې تاسو داسې سټیپس نو دا ډېره یو ښه خبره ده او ډېره د ویاړ خبره ده چې د دومره ګرمۍ کې ولیحان یونیورسټۍ او د دې ځای چې کوم سټاف دی او کوم ارګنایزر دي او کوم سپیسیفیک کوم سټوډنټانو دلته کوم انټرسټ واخیسته او د دې د یونیورسټۍ چې خپل کوم سټوډنټان دي هغوی په کوم ښه طریقې سره دا ارګنایز کړه د هغوی هم ډېره شکریه ادا کوم او ستاسو سپیشلي چې تاسو دومره دغه کړی تاسو راغلي دلته پولیس راغلي زموږ سیکیورټي د هغوی هم ډېره مننه او ستاسو د کیمرامینانو ستاسو د دواړو ډېره دا ووایئ کوم سټوډنټان چې دلته نه دي راغلي هغوی ته به تاسو څه میسیج ورکول غواړئ؟ هغوی اصل کې مونږ په سوشل میډیا باندې دا ډېر زیات چلولي وه او ټولو ته تقریبا دغه شوي کوسچانه مې شوي نو بیا دې هم دا ولیحان یونیورسټي ده دا د دې خپل کور دی دلته دې راشي او ټول ډیپارټمنټ باندې دې وګرځي خو صرف دا به وي تلونتې مسله به وي چې یې به خپله باندې فردر ډیپارټمنټس ته ځي چې ټول ډیپارټمنټ کې وګرځي دلته کم کم 20 کې سټارټ دی چې څه کې سټارټ دی چې هغه دې کیئر کی دې ته پتہ ولګي. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. تو آپ کا نام کیا ہے؟ زیاد احمد. اچھا زیاد احمد ہمیں یہ بتا سکتے ہو کہ اوپن ڈے کے حوالے سے آپ نے انجوائے کیا یہاں آ کر اور آپ کو کیسے فیل ہو رہا ہے؟ اٹس اے گریٹ ایکسپیرینس اور میں صحیح کہ یہ نیو اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے تو دے شوڈ انوالو دیئر سیلوز ان سچ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز دے شوڈ جوائن دس سوشل ایکٹیویٹیز. ہماری جو یونیورسٹی میں ہے اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہیں تو دس از بیسٹ وے ٹو گروم یور سیلف. اینڈ آپ کا انوالومنٹ میں سے کیا تھا؟ آپ کا انوالومنٹ اس میں کیا تھا؟ آئی ایم ارابسٹ ایکچولی ہیئر اینڈ گرمی کی وجہ سے تھوڑی مشکلات سامنے آ رہی. تو کیسے رہا ایکسپیرینس؟ اچھا رہا. اٹس اے گریٹ ایکسپیرینس. تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی او کوم ځای نه راغلي؟ زما نوم محمد شاه زمان دی او زه هم بیسیک نوم د مردان یم. د اوپن ډے حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ؟ اوپن ډے دا یونیورسټي یو داسې اکټیویټي وي چې هغې کې نیو کوم چې ایډمیشنز وال راشي هغوی دپاره د یونیورسټي یو ټور ورکړي شي هغوی ته وویلی شي دې کې کم کم ډیپارټمنټس دي هغوی دپاره چې رجسټریشن فیسلیټي دي هغه ویل کړي دلته چې نور کم فیسلیټیز دي هغوی ورته وښودلی شي چې یاره زما په خیال لکه زه خو اوس چې دغلته وم تقریبا 70% به کړی وي ځکه چې دې ته چې کم دغه ورکړی شو بریفینګ ورکړی شو او څومره انفارمیشن دی ولا یونیورسټۍ والا خپل ورکړو هغه ډېر بهترین و. تاسو چې کم خلک ګوري په سکرین باندې کم سټوډنټان نه دي راغلي هغوی ته به تاسو څه میسیج ورکول غواړئ؟ زه به ورته صرف دغه میسیج ورکړی کوم چې نن دا یو ډېره زبردست اپورچونټي وه د دې یو کیریر دپاره چې د دې فیوچر کې څه کول غواړي ډفرنټ ډسپلینز دي د هغې باره کې هر یو ډسپلین والا خپل ټیبل دی خپل یو ځای دی هغې لګولی خپل بریفینګ یې ورکوو چېرې زموږ ډپارټمنټ دا د اکټیویټیز دي د هغې اچیومنټس دي ټول هر څه یې ورته ویل نو یو سایډ باندې هغې دا مس کړه بس. تھینک یو. ستاسو نوم؟ سدرا ایان. سدرا ایان د ایونټ باره کې دا چې کوم اوپن ډے ده که نه د دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟
دې باره کې زه دا ویل غواړم چې داسې ایونټس چې کوم دی یونیورسټي له پکار دي چې ارینج کړي ولې چې نن چې کوم دی ما وکتل بلا شی سټوډنټس راغلو فیملیز راغلو هغوی چې کوم خپل وړو ته ایډمیشنز کول هغوی باره کې هغه ډپارټمنټس ته ورغلل هغه کوم ډپارټمنټ چې سټالز لګولي هلته ورته بله شی انفارمیشن میلاو شو کوم کوېسچنس چې هغوی کول غوښتل او مختلف سټالز چې کوم دي هغوی وزټ کړل نو زما په خیال د دې دپاره ډېر ښه دي چې دوی راشي ایډوانس کې معلومات وکړي بیا چې کوم ځای دوی ته ښه ولګي هلته کې ایډمیشن سپیسیفکلی سټوډنټس ته دې نه کومه فایده ملاویدی شي د دې ایونټ نه د دې ایونټ نه چې کوم دی سټوډنټس ته دا فایده ملاویدی شي چې که اچانک راشي ایډمیشن وکړي نو هغه ته صرف دغه یو فیلډ باره کې پته یو دونه ورته د ایډمیشن هر څه هم پته نه خو انکیس که دلته راشي هلته کې مختلف سټالز چې کوم دي هغه وزټ کړي او وګوري هر څه معلومات وکړي کوم کوېسچنس د هغه په ذهن کې نو بیا هغه ته نور آیډیاز هم ملاو شي چې یاره هلته کې ما سره دویم آپشن دا هم دی نو هغه ته دا فایده مطلب یو مایند میپ ورته ملاو شي یس